ګرانو مرګرو په پیښور کې نن په مختلف واقعاتو کې د یو زنانه سره 2 کسان قتل شوي دي او یو ماشوم چې کوم دی هغه گاډي وهلې دی. پهلنې د قتل واقع چې کوم دغه د شنغرۍ تاڼې په حدود محله هدایت الله شاه کې شوې ده. دلته عثمان نومي کس ته د رپورټ درج کړی دی چې د خپل ترزوی سره تکرار شوی. دغه دوران کې د عثمان او د خور په ور کې ولاړو او د ترزوی چې کوم دی په د الګ عثمان باندې ډس کو نو پاغي کې د خور لګېدلې دغه زخمی و د عثمان خور او بیا خلکو هسپتال ته بوتلې او بیا په هسپتال کې هغې ساه ورکړه. دویم واقع چې کوم دغه د داوزو تاڼې په حدود کریړي کې شوی دی. دلته چې کوم کس قتل شوی دغه عبدالله ولد بنارس سکنا جمټ حال بخشوپل دی. د رور رپورټ درج کړی دی چې د عبدالله خپل ماماګانو وجلې دی. وجه دا ده چې د عبدالله مور چې کوم دغه ناراضه ناسته و خپل ورونو کره او په دغه وجه باندې د الګ او د ماماګانو په خپلو منځ کې جنګ جګړې شوی وي. دریم واقع چې کوم ماته اوس یاد هغه ټریفک حادثه ده. انقلاب تاڼې کې نزاکت شاه ولد سید نور سید شاه سکنا سوړي سپایان د رپورټ درج کړی دی چې د ترزوی دی 15 کال دغه عمر د احمد شاه ولد نور ولی شاه. وای دا سړک غاړې ته روانو دی دوران کې یو تیز رفتار ویګو راغلی دی د احمد شاه وهلی دی. د زخمی و بیا د خلکو هسپتال ته بوتلې دی. بیا هسپتال کې د ساه ورکړی د پولیس د ډرایور خلاف FIR درج کړی دی او مزید تفتیشي شروع کړی دی.